अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मानुम शेर यार उर्फ शाहरुख खान वल्ले हाजी सदुल्ला खान ओतमानज़े ओतमानज़ो सीदुन केमा ओतमानज़ो की जी जमा प्रॉपर्टी दा چې د هغې ما سره دا فرد خپل دا سن 26 نه زما د وارث صاحب زما د نیکه په نوم را روان دی، موږ پورې راورسېده. د دې فرد مطابق زه د دې ځای مالک یم، دا زما جایداد دی. شکر الحمدلله خدای پاک را کړی دی، خدای پاک فردم را کړی دی. خو جي دا ټیمې والا زه په دې باندې جیل کې مې واچولم، تکلیف یې م راکړ، اوس هم سزا راکوي. خو زه یو قسم کې بېوسه یم، او بېوسي تاسو ته ښه پته ده چې انسان بېوسه هېڅ هم نه کېږي. دا هغې نه پس چې اوس دمکی راکوي، پرون په 26 تاریخ باندې چې په اوتمانزو کې پریس کانفرنس کړی دی، د هغوی نومونه دا دي چې د یو نوم شبیر دی چې خپل ټبر یې وجلی دی د عزت په نوم باندې. د دویم نوم شاکر دی چې شاکر اجرتي دی، تاسو د کریمینل ریکارډ وګورئ تاڼه کې. ورپسې جي شاد خان دی او ظهور خان دی. نو جي ظهور خان د مقبرې د پاسه دی ما سره اوس لاړ شئ، زه به راته وښیم چې که دا مقبره نه وه کرین به زه راولم، د کرین تکلیف او پیسې به زه برداشت کړم. خو تاسو ته به زه وښیم چې جي دا ډیری ونړوه چې دې پې له پاسه ناسته چې دا قبرونه دي که نه، جي خپل ځای یې پې جوړ کړی دی او دوکانونه یې پې جوړ کړي دي. نو موږ دا خواست کوو چې یاره جي دوی موږ سره دا دونه دمکۍ او دا ظلم راکوي او دا تکلیف راله راکوي، نو دا خو جي زما جایداد دی، زه هم د پاکستان اوسېدونکی یم. شکر الحمدلله دلته جي دا بارمن خان زوی دی شریفو سرکاري ځای باندې جي دوکانونه جوړ کړي دي په سړک ته پاسه. نو موږ دا اړه کې وایو چې یاره جي هغوی خانان دي، مالدار دي، نو هغوی ته څوک څه نه وایي. او زه خپل جایداد تپوس کوم ما سره څوک ملګرتیا نه کوي. زه ولې د خپل جایداد زه پاکستان یم او زما جایداد دی، ما له عدالت زه تللی یم، عدالت ضمانت راکړه چې دوی جیل کې اچوي. نو عدالت ضمانت راکړه چې دا بابا له ضمانت ورکړه. دوی نه تپوس وکړه چې دوی څه پروف پیش نه کړل، اوسه پورې چې څه پروف ورسره نشته. د هغې باوجود هم چې ما تنګوي. اوس یې دمکي راکړې ده په 26 تاریخ باندې اوتمانزو کې. شاکر، ظهور خان، شاد خان او شبیر دوی دمکي راکړې ده چې 7 تاریخ په موږ ستا ځای روانه وو. نو ما چې ولې زه د پاکستان اوسېدونکی نه یم، که نه ولې جي زما ځای روانه وي، ولې حکومت نشته، که نه دې ځای نه حکومت ختم شو او د عوامو خپل اختیار لاسو کې اخیستی دی. نو موږ هم جي وایو چې موږ خو بېوسه یو، خو پر خپل جایداد خو را سره دا ظلم نه کېږي. ولې حکومت شته، شکر الحمدلله. زه قانون منم، قانون مال اختیار راکوي د خپل مال د حفاظت ته هر څه. نو که دوی هغه سات زما جایداد غورځوي یا زما جایداد ته تکلیف رسوي، نو زه به د هغې جواب ورکوم. خو زه هغې نه مخکې حکومت ته خواست کوم چې یاره جي دوی ما له دا دمکي راکړې ده، دا د 25 ټیلیګراف ای تحت راځي، د 25 ټیلیګراف ای تحت پکار چې دوی باندې د مقدمه جوړه شي. کلم کل یې جي په پریس کانفرنس کې دمکي راکړې ده چې 25 به موږ ستا ځای روانه وو. نو ولې زما ځای روان ستاسو دی جي که د دوی وي، خو بېشکه تاسو ته دی حکومت ته دی کاغذ وښیي، زه به یې ورته پرېږدم. که مثلا دوی وایي چې یاره جي ډي سي صاحب او اے سي صاحب راولو او هغوی به یې روان کړي درله، نو بېشکه زه ډي سي صاحب او اے سي صاحب ته یم چې جي دا زما کاغذونه دي پردي راشه. که دوی سره داسې کاغذ وي، خو بېشکه زه به اے سي صاحب ته او ډي سي صاحب ته په اسات باندې پرېږدم او زما نه دی والي. خو که نه جي ما سره ظلم کېږي، نو دا ظلم زما ملګرتیا وکړه، ما سره ظلم نور بند کړه. زه به خپل اختیار ما له قانون راکړي، زه به له خپل مال حفاظت کوم. که دوی 25 رالل، نو کار څونه واقع شو، د دې به حکومت یو وخت ذمهواري که یا دې کې دغه شوه یا 302 شوه یا 107 شو مثال جي، نو د دې به ټول حکومت ذمهواري. زه یو بېوسه انسان یم، ما سره ظلم ولې کېږي. او دوی دې مر دمکي راکوي راځي. اوس په 26 باندې پریس کانفرنس کې دمکي راکړې ده
د دې دمکې زه حکومت ته خواست کوم چې دې نه 25 ټلګراف ته د باندې د لښکرګاه مقدمه نه جوړه شي او دوی نه یې تپوس چې تاسو پردي جایداد کې څه ګوتې واخلئ که تاسو سره څه فرد یا دغه وي لیک پړ وي نو را دي شي نور چې زه ډي سي صاحب ته هم وایم او حکومت وخت هم وایم چې که دا پرزماني نو بیا بېشکه راشه دا ځای تاسو ته زه پرېږدم که نه دا زما یي د پلار نیکه 1926 نه چې دا ما پسې را روان دی زما نیکه پسې دی زما نه پس زما پلار پسې دی زما نه پلار نه پس چې دا زما پسې نو دونه ظلم چې دوی ما سره چالو کړی دی نو انسان دې موږ وایي چې زه خپل حکومت ته هم خواست کوم عدالت ته هم خواست کوم چې یاره چې دوی دې ما سره را ظلم بند کړي او زه وایم چې د دوی باندې چې 25 ټلګراف تحت مقدمه دې درشي د دوی نه دې ما خلاص کړي ما ته دې تحفظ راکړي دې مر راځي چې کله راله ور ما ته کله راله دې دیوال وغورځي زه بیا ووام بیا راشي چې دیوال وغورځي زه بیا ووام نو که د دوی پکې سی خو بېشکه را دي شي که د ټیمې پکې جي څه وي نو بېشکه ټیمې دې راشي زه به ورته د ډي سي صاحب په لاس باندې پرېږدم که نه جي سی پکې ني نو بیا دې ما سې نه تنګوي ما سره جي ډېر ظلم چالو کړی دی او زما د ظلم تپوس جي حکومت ته زه خواست کوم چې زما تپوس وکړي ما سره ډېر ظلم تاریخ باندې ما ورته چې عدالت ته زه تلم ما عدالت نه انصاف غوښتل عدالت ته ما د انصاف راکړي دوی مې انصاف نه راکوي چې هغوی هم نه راکوي جیل کې مو اچولم په خپل جایداد نو دا څومره ظلم چالو دی دا خو پاکستان دی د الله او د رسول په نوم جوړ دی پاکستان کا مطلب چې لا اله الا الله نو لا اله الا الله خو چېرته ظلم نه دی کړی د مدینې ریاست کې خو ما ظلم نه دی لیدلی هغه ټول د رحمت للعالمین دشمن سره هم هغه کافر سره هم رسول الله خدای روټۍ خوړلې ده نو موږ وایو چې ما سره دا ظلم بد شي او د دې پریس کانفرنس مطابق جي چې را دوی کومه دمکي را کړې ده 6 باندې به زه ستا ځای روان وم نو دا 6 باندې زه وایم چې د دې ټولو نه جي زه ضمانت هم غواړم او جي زما ځای له رانیشي زما تکلیف ما ته نور بس را رسوي چې زه هم د حکومت بند بل جي دویم وضاحت دا کومه چې ټیمې راځي وایي چې دا ځای زما دی نو د دې د وضاحت وشي بیا دوی چې دا نور کسان را پاسولی دي نو که مثلا دوی سره څه کاغذ او دوی وایي چې یاره دا د دوی دی نو بېشکه زه به دوی ته پرېږدم که د ټیمې وي جي نو زه به د حکومت په لاس ټیمې ته پرېږدم خو نه چې دا خو شکر الحمدلله ما له خدای پاک را کړی دی او د 1926 نه چې ما پسې را روان دی زما پلار پسې نیکه پسې نو زه وایم چې که دوی سره څه کاغذ وي ټیمې سره یا ټیمې دا کوم کسان ما پسې را پاسولي او ما پې وژني نو زه وایم چې یاره جې دوی نه ما خلاص کړی ما له انصاف راکړي پولیس والا راغلل نو ما ته وی چې بابا زیره چا دی نو ما ورته دا زما دی نو ما ته وی چې تاسو یې سچو صاحب غوښتي تاسو راشئ زه د شپې راوستم 1 بجه وه تاڼې ته یې راوستم نه چا څه دی ما نه یې تپوس وکړ نو ما ورته چې جي دا فرد دی ما سره دا زما جایداد دی او زما فرد دی نو وی چې تا باندې ټیمې والا دعوه کړې ده چې تا زموږ جایداد نیولی دی نو ما وی چې جي ټیمې والا دعوه کړې ده بېشکه ته خپله پرچه کټ کړه او ټیمې والا ما عدالت ته پیش کړه زه به عدالت ته خپل پروف وښیم ما جي عدالت ته په سبا له پروف هم وښول هر څه مې وښول عدالت دوی باندې سوال وکړه چې دا خو کریمینل کیس نه دی تاسو په دې بابا ټول کریمینل کیس جوړ کړی دی ټیک ته دا خبره زه بابا له ضمانت ورکوم خو تاسو سیول عدالت ته لاړ شئ جج صاحب ورته ووایي چې سیول عدالت ته لاړ شئ دا خو دیواني مقدمه ده هغه سره خپل جایداد هر څه شته تاسو خپل پروف وښایه او سیول عدالت ته لاړ شئ نو موږ جي بیا ټیمې تاریخ بدل کړو بیا ټیمې وی چې موږ به بل ځل پروف پیش کړو په دویم ځل باندې هم چې رالي جي نو ټیمې په چې تاریخ باندې په عدالت کې څه پروف پیش نه کړل بیا په هغې باندې بحث هم وکړو بیا هغوی وی چې موږ قسم خورو که نه جي چې یاره دا زموږ ځای دی نو هغه ورته چې تاسو قسم هم خورئ عدالت ورته ووایي چې تاسو قسم خورئ چې دا زموږ ځای دی نو څه پروف خو ما ته پیش کړئ که نه د بابا سره خو خپل پروف شته بابا خپل پروف پیش کړي دي هر څه چې دي تاسو خپل پیش کړئ نو تر نن ورځې پورې جي هغوی څه نه وایي او دقه یو ټکې وایي چې دا د ده نیکه موږ ته بخلي دي نو مې چې زما نیکه بخلي دي د هغه لیکل راته وښایه د هغه وقف کېدل راته وښایه نور خو دا شکر الحمدلله زما د والد صاحب په نوم دی حاجي سعدالله خان په نوم دی فرد انتقال هر څه زما په نوم پراته دي جي نو د هغې باوجود هم را سره جي ظلم چالو دی نو زه یم چې دا ظلم دی را سره بند کړي او دا اجرتیان دي چې دوی خو 2 منټه په 10 روپۍ هم جي مرګ کوي شاکر خان دی او شبیر چې خپل یو ټبر سړی جي په عزت په غیرت په نوم باندې وژني نو هغه انسان بسې انساني ولې تور سره ده ظلم یې ورسره کړی خپل ټبر یې مړ کړ نو د هغې سړي نه به ته څه تمه وکړې چې به شکیل او شاکر چې دی جي د دوی هسې راغلي نه دي دوی خدای خبر شه چې څه دی او زور خان دی دا دلته چې کوم سړي دی په ټیکه ورکړی او ما پې بند کړه نو دې سړي له دوی څه
15 लाख ته که 20 लाख روپۍ ته جي رشوت اخیستي دي دا زما ځای خو د کروڑونو روپو ځای دي 15 مرلې دي خو دا 15 کناله او 12 مرلې ما سره اوس 8 مرلې ما سره اوس کنټرول کړي نو دا ما د دې وجې چې دا دیوال هر څه واپس راته وکړو چې ما یاره دوی خو زما نه راځي نیسي د ډیران لپاره غوښتې وویل چې دې کې موږ ډیران غورځو نو ما ورته دا مو وویل چې یاره تاسو خو ډیران غورځوئ خو هسې نه که سبا زه مړ یم او زما بچو سره په دې شر شدت کوئ چې دا زمونږ دی وایي نه جي داسې غلطۍ به نه کوو د هغې باوجود هم جي هغسې غلطۍ هم وکړو هغه دوی وایي چې دا زمونږ دی نو ما ورته ویل چې جي بس عدالت ته لاړ شو عدالت ته چې زه لاړم ما خپل پروف وښود دوی نه عدالت تپوس وکړو چې یاره تاسو خپل پروف وښایه نو جي دوی سره خو خپل پروف نشته دوی ورته وایي چې دا د دې نیکه مونږ ته بخښلی دی نو هغه ورته بیا عدالت ووایي چې تاسو د نیکه هغه پروف مونږ ته وښایه چې یاره تاسو ته یې بخښلی دی هغه چټ مونږ ته وښایه هغه رسید مونږ ته وښایه شاکر او ظهور جي اسم نشته جي دوی بته غواړي مانه او ما ورته چې زه بته مړ نه یم تاله زه بته نه در کوم په خپل مال سره بته در کوم جي شاکر او ظهور او شبیر بته غواړي جي نو زه خو غریب سړی یم زه به دلته 20 लाख روپۍ رقم ځای نه ورکم او په خپل جایداد کې دا 20 लाख روپۍ ولې ورکم بته ولې دا پاکستان دی دا خو زما حق دی زما جایداد دی زه په خپل جایداد ولې یو سړي له بته ورکم دا خو ظلم دی ښکاره ظلم دی چې یو سړی مانه په شین میدان حکومت شته هر څه شته او د هغې باوجود مانه بته غواړي چې دا اوس دا 26 کانفرنس په 26 تاریخ یې جي کانفرنس کړی دی دې کې خو یې واضحه ویلي دي چې په 7 تاریخ به موږ ستا ځای روانو یا موږ له بته راکړه نو موږ ما ورته چې څه له بته درکړم دا خو ما له قانون هم راکړی دی او دا سن 26 نه جي زما پلار نیکه پسې را روان دی زما جایداد دی نو ولې ما سره راغوښتي چې دا دیوال وغورځوه فضل خان ورته وویل چې یاره زه به دیوال وغورځوم خو ورګه اوس هغه عدالت خبره ده خو چې عدالت خبره وکړي نو د هغې نه پس به موږ قانوني کاروی کوو اوس خو کیس عدالت کې دی او هغه دا نوټس ورکړ انتظامیې له چې 3 ورځې کې دننه دا فیصله وشي او دا دیوال یې وغورځولی شي نو هغه زه د دې چې 3 ورځې پس واپس راشم نو زه به د هغې نه تپوس کوم نو هغه جي په سبا موږ ته خدای پاک شتی میله وکړه نو دوی هغه دیوال ونه غورځولی شو او فضل خان ته لاړ هغه ورته چې یاره دا خو دې وخت کې عدالت کې ده نو عدالت ته به موږ صبر وکړو چې عدالت څه فیصله کوي